أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. سورة الشعراء سولة نمبر آيات. ودي سولة نمبر آيات کی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام د رسالت ذمہواری سنبالولو دپاره لیږل او د رسالت کوم مقصد چې نو هغه بیانول مقصود دي کې الله تعالی دوانو ته وویل چې فأتیا تاسو دوانه لاړ شئ فرعون ته فقولا او تاسو ورته ووایئ انا رسول رب العالمین چې یقینا موږ پیغام راوړونکي د رب العالمین یعنی رب العالمین موږ را لېږلي تا ته پیغام راوړی دی او رب العالمین چې څوک را لېږي د پیغام دپاره نو هغه پیغام د توحید او د الله تعالی د دین د منلو وي نو په دې ځای کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د رسالت یو مقصد دا ذکر شو چې فرعون ته د الله تعالی د دین او د وحدانیت پیغام ورسوي د رسول رب العالمین هم دغه مضمون معلومیږي چې د الله تعالی پیغام وحدانیت او بندګي د الله تعالی نو دا د رسالت او د پیغمبرۍ یو مقصد شو چې خلک د الله تعالی منونکي شي د الله تعالی بندګي وکړي او دویم ان ارسل معنا بني اسرائیل او دا چې ولېږه زموږ سره بني اسرائیل چې دوی په مصر کې غلامان کړي وو هغوی خپل عبادت بندګۍ ته نه پرېښودل په زور یې به فرعون خپله خدایي منلې وه او بېګارونه یې پې کول نو د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام دعوت دا و چې تاسو زموږ سره بني اسرائیل د مصر نه ولېږئ چې موږ ځان سره بوځو چې به یو ازاده کلاو دنیا کې د الله تعالی بندګي وکړي د الله تعالی دین باندې عمل وکړي نو خلکو ته د الله تعالی د وحدانیت دعوت ورکول او خلک د مخلوق د غلامۍ نه ازادول چې د الله تعالی بندګي وکړي همدغې ته ویل کېږي اعلاء کلمت الله همدغې ته ویل کېږي جهاد فی سبیل الله نو د موسی علیه السلام د دعوت خلاصه هم د الله تعالی دین بلندي شوله او دغه شان ده کې د الله تعالی د مخلوق سره همدردي شوله کوم چې د جهاد خلاصه هم کې دغه راځي نو بس موسی علیه السلام هارون علیه السلام لاړو دعوت یې ورکړو چې کله دعوت ورکړه نو قال فرعون ورته وویل الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین د دې ځای کې نواخله د 33 نمبر آیته پورې فرعون چې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام باندې کوم اعتراضات کړي د هغې اعتراضونو جوابونه ذکر کېږي او د بیا دې کې د رب العالمین تفصیلي وضاحت کېږي چې رب العالمین مخکې تر شوي دغه ځای کې راغلی دی چې د عالمین څه شي د هغې تفصیلي وضاحت راځي نو 33 نمبر آیته پورې به د فرعون د هغه سوالات او د هغه اعتراضات چې په موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یې کول د هغې جوابونه ذکر کېږي نو فرعون ورته وویل الم نربک ای من پرورش نه و کړی ستا فینا په خپل منځ کې ولیدن چې ته ماشوم وي ولبست فینا من عمرک سنین او تا وخت تېر کړی زموږ په منځ کې د خپل عمر نه ډېر کلونه فرعون دوه اعتراضونه وکړه یو اعتراض یې دا وکړ چې ګوره په تا باندې زما احسانات دي ته ماشوم موږ راوړلې خپل کور کې مو وساتلې ستر پرورش او تربیت ما کړی دی نو کم از کم د احسان تقاضا دا ده چې زما مخالفت ونه کړي زما احسان ښېګړو تقاضا دا ده چې زما مخالفت ونه کړي ته خو زما مخالفت کړي نو مطلب یې دا چې ته ناشکر انسان یې او د ناشکر کس خبره څوک نه اوري دا د فرعون اعتراض دی دویم اعتراض ولبست فینا من عمرک سنین تا تېر کړي دي زموږ په منځ کې د خپل عمر نه ډېر کلونه دویم اعتراض دا دی چې ګوره که تا ته الله تعالی رښتیا وحي کړي او ته پیغمبر یې د رسول رب العالمین د الله تعالی پیغمبر یې ته نو ته خو زموږ سره په دې مصر کې یو ځای اوسېدلی غټ شوی ته خو دا خبرې مخکې نه کولې نو ته اوس پیغمبر شوې هغه وخت ته دا خبرې نه کولې اوس دې خبرې شروع کړلې دا څه چل دی که ته پیغمبر وې د مخکې نه پیغمبر وې او چې د مخکې نه وي نو وسم ویل نه یې ته هسې دعوه کې اګه ستا آسماني دین او شریعت واقعي د الله تعالی دین شي نو په هغه ټایم کې ته ولې خاموش ناست تا ولې نه ویلو دا د فرعون د دو سوالاتو خلاصه شو یو دا د ناشکره
موږ د باندې احسان کړی دی. او دویم که ستا دا دین واقعي صحیح نو مخکې دې ول نه ویل، ته خو مخکې زموږ سره پاتې شوی، ته خو څه نه ویل. دوی اعتراضونه شو. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، او تا کړی دی کار خپل هغه چې تا کړی و او ته یې د ناشکرو بل وارننګ دا ورکو. او رسې په اشارو کې وویل چې ګورې ال دې نه یم خبره دې پټوم، خو کار دې غلط کړی دی. هغه قصې راواغسته چې په کومه واقعه کې موسی علیه السلام قبطي وجلی و، سپېړه باندې والی وجلی و. نو هغې خبر ته اشاره وکړه چې ګوره تا یو مړی هم کړلی زموږ نه، او تا کړی دی هغه کار چې کوم دې کړی و او ته ناشکره یې، یعنې زما هغه احسانات هم نه منې، زما په قومیزو باندې لاس پورته کوې، وژنې هم، او دا کار ستا غلط دی. نو دې ځای نه پورې درې اعتراضات شو. یو اعتراض دا چې ستا تربیت من کړی دی، تربیت احسان مې در باندې شته. دویم دا چې په ټیم دې ولې نه ویل. دریم دا چې ته مجرم یې، تا مړی کړلی. قال موسی علیه السلام ورته وویل فعلتها، ما کړی دغه کار لره، اذن په هغه وخت کې وانا من الظالمین، چې زه وم خطا. خطا دې ته ویلی کېږي سړی د مرګ اراده نه کوي، خلاصون کوي، چاله سپېړه ورکړي هغه ساه ورکړي. نو اوس د ټیم کې دا خو د قتل اراده نه ده کړې، دې ته قتل خطا ویلی کېږي. په خطا کې څوک مړ کېدل. یا سړی اصلي په ټوپک کې ګوتې وایي خلاص شو، پستو کې ویشت، سړی یو شی ولګي بل شی ولګي، نو دې ټول د قتل خطا ویلی کېږي. او قتل خطا دومره غټ جرم نه دی چې بس هغې ته کفر ووې، هغې ته جرم ووې، دا څه د جرم دی نه. جرم په هغه صورت کې دا شمارلی کېدی چې ته قصدن د مرګ اراده کړې وي، قصدن خو د مرګ اراده شته سر یې بده نه. ګوره د موسی علیه السلام د اخرني سوال جواب ورکړو، او اولني دو سوالونو جوابونه په ترتیب ورنکړو. اولنی اعتراض دا و چې ته احسان نه منې، ته مې غټ کړی، هغه جواب ونه شو. دویم دا چې زموږ منځ کې ډېر کلونه تېر کړي دي، هغه وخت کې دې ولې نه ویل، هغه جواب پاتې شو. اخرني سوال جواب موسی علیه السلام په اول سر کې وکړو، او ورته یې وویل چې دا کار ما هغه وخت کې کړی او چې زه خطا وم، یعنې نه مې مړ کړی، په خطا کې ولګېدو، خطا کې مې مړ کړی دی، او دا جرم نه دی. دې کې حکمت دا ده چې اصل کې دا اولني سوالات د موسی علیه السلام په شخصیت باندې وو، دغه په ذات باندې وو. او د اخرنی اعتراض په دین باندې دی چې یاره ستاسو څنګه دین دی چې تاسو بې ګناه مړ هم کوئ، سړی به قصاص په پې نه وي، د مرګ هغه اصولو ته برابر شوی نه وي، ته به د مخکې نه په سپېړه باندې جګړه کې په سپېړه باندې به مړ به قصاب ته وباسي. نو اصل کې دا دین په دا اعتراض په دین باندې و. نو موسی علیه السلام د خپل ځان نه مخکې د دین صفایي ذکر کړه چې ګورې زموږ په دین کې دا خبرې نشته، او دا کوم ځای کې دا کوم مړه چې شوی دی دا په خطایي کې شوی دی، قصدن نه دی شوی. دا اعتراض دی چونکې د جواب ضروري و چې دین بدنام نه شي، نو دا جواب د ټول نه راوړاندې شو. بیا وایي ففررت منکم لما خفتم فوهب لي ربي حکما. ففررت نو زه وتښتېدم، لاړم، فرار تېښته باندې یو ځګینه پرېښودل، منکم ستاسو نه، مصر نه لاړم، لما خفتکم هر کله چې ستاسو نه ویرېدلم، یعنې زما دا یره وه تاسو به ما دې وژنئ، قصاص کوئ به مې، او ما خو په خطا کې وژلې، په ما قصاص شته سرې به ده نه، نو په دې وجه باندې زه دې ځګین نه وتښتېدم. دا مصر علاقه ما پرېښودله، زه بل ځګین ته لاړم، مدین ته لاړم. فوهب لي ربي حکما، نو راکړه ما ته خپل رب حکما، پویه را کړله. دا هغه دویم سوال جواب دی. دویم سوال دا و چې ولبثت فینا من عمرک سنین، زموږ منځ کې تا ډېر کلونه تېر کړي دي، په هغه وخت کې دې نه ویلو. نو جواب موسی علیه السلام دا وکړو چې کله ستاسو د خوا نه زه لاړم او ما تېښته اختیار کړله، هغه ټایم کې الله تعالی ما له علم راکړو، د نبوت علم یې راکړو، مخکې یې نه و راکړی، د ځان خو مې ته نه شو ویلی زه پیغمبر یم او داسې دي داسې دي، ما ته څه پته وه چې ما ته به الله تعالی پیغمبري راکړي. نو په هغه وخت کې چې کوم وخت تا ته ما ویلې دعوت مې درکولې، په هغه وخت زه پیغمبر وم نه، الله راته ویلي نه چې ورشه ورته ووایه، اوس یې راته پیغمبر کړی یم، پویه را کړې ده او را لېږلی یم په تا پسې چې ورته ووایه ځکه راغلی یم. نو مخکې مې ځکه نه ویل، اوس یې ځکه ویم، دی جواب شو. فوهب لي راکړه ما ته رب خپل حکما پویه، وجعلني من المرسلین، زه وګرځولم د پیغمبرانو نه. اوس پیغمبر شوی یم، د پیغمبر ذمہوار دی چې هر ظالم مخې ته به ودرېږي، هغې ته به د دین او د حق وینا پوره کوي. نو مخکې چې مې نه ده ویلې هغه وخت پیغمبر نه وم، الله راته نه ویلي، اوس مې ځکه ویم چې الله مجبوره کړی یم په دې باندې. دا دویم سوال جواب شو. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، دا اولنی سوال جواب دی. اولنی سوال چې ونه اولنی اعتراض په موسی علیه السلام باندې پیرامن دا کړی و چې ته ما وړوکې غټ کړی، پرورش مې دله کړی دی،
او خپل کور کې مې ساتلی او هغه احسان ته یری او ما ته وی چې ته د رب ومنه او ته خدای نه نو بس هغه زما احسان ته یاد نه کو ته ناشکر ای به احسان ای احسان نه منی او د ناشکر کس خبره ویل څوک نه امر پیغمبر دعوت استو موسی علیہ السلام جواب داو چې وتلک نعمت دغه یو نعمت یو احسان دی یعنی زما وړو کې غټول پکور کې او د ځواني تر رسیدل دغه یو احسان دی تمنه علی چې تیز باتی په ما باندې او دا خبر راته کې ان عبدت بني اسرائیل په دې وجه چې تا غلامان جوړ کړي بني اسرائیل د جواب خلاصه دا شوله چې ته دغه خبره چې کوم ما باندې اثباتي چې ته ما کچې په کور کې ساتلی دا هم ستاره ظلم نتیجه وه ظلم نتیجه دا و تر بني اسرائیل ماشومان وجل هغه د مرګونو د وجه نه زما مور چې کوم دی په صندوق کې سمندر ته واچولم او صندوق بورا وړ ساکور ته راننوتو او ستاسو مجبوري شوه چې زه وساتلم نو که تاسو د بني اسرائیل غلامان کړي نه وي ظلم دې نه کول هغې بچي دې نه وژلې نه زما مور بې اوبو ته نه ګزارلې بیا به ستا کور کې زه نه راتللې ستا په کور کې به نه غټېدلې نو دا باطل به دې وس نه کولې نو ستا په کور کې غټېدل اصل کې زما غټېدل ستا د ظلمونو نتیجه وه یا دا ده یو احتمال دا شو دویم احتمال به دې کې دې مطلب دا دی چې وتلک نعمت تمنه علی ان عبدت بني اسرائیل دغه یو احسان و چې تیز باتی په ما باندې خو تا غلامان کړي بني اسرائیل د دې جواب خلاصه دا ده چې دغه احسان دې منه زه ستا په کور کې خو زه غټ شو لیکن زما غونډ خاندان او قبیله تا پې ظلمونه کړي تا غلامان کړي دي تا دې بچي وژلي دي او باغې دې بېګارونه کړي دي نو که زه ستا په کور کې داسې غټ شم زما غونډ قوم ذلیله دی هغه بېزته کېږي غلام کېږي نو دا خو زما بېزتي دی زما قوم ذلیله دی زه به ذلیله نه یم نو چې هغه ذلیله دی او زه پکې ذلیله یم نو ته به ما باندې څه شي احسان اثباتي زما خاندان قوم خو تا تباه کړی دی غلام کړی دی انو هغه ظلم په وجه چې زما قوم نه ذلیله کړی دی زه هم په دغه طریقه باندې ذلیله شمار یم نو به ما باندې احسانات مه کوه زما نه خاندان ستا بد کړي دي زما د قوم ستا ظلم کړی بد دي ورسره کړي دي او د قوم خاندان سپکاوي دا ټول سپکاوي دی نو که یو داسې کس را پاسېږي چې یاره بس زما غونډ قوم د ذلیله شي خو زه ډېر عزتمن یم لکه د فرعون سره قارون کار کوه قارون یې وزیر و قارون چې و د اسرائیلي سړی و او د فرعون سره خزانچي مقرر شو او په غونډو بني اسرائیلو باندې به د ظلم کوه خو دې قارون کې دا غیرت نه راولاړېده چې که زه د خزانو وزیر کړم خو زما غونډ قوم ذلیله دی نو زما څه عزت شو دا احساس پکې نه و خو موسی علیه السلام هغه آسماني تربیت او روحاني تربیت خو بدل و خو داسې نه و هغه به دې مسله باندې پوهېده چې زما قوم ذلیله زه ذلیله یم لهذا که ته به باندې ډېر احسانات اوس باندې سبا کور کې هم زه غټ شم خو زما قوم دې خراب کړی دی پرېږدم دی نه دا مطلب یې شو قال فرعون ورته وویل فرعون وما رب العالمین او رب د مخلوقاتو څوک دی موسی علیه السلام په خپل خبره کې ویلي چې زه د رب العالمین د طرف نه پیغمبر یم او تا ته مې پیغام راوړی دی نو موسی علیه فرعون نه چې دا نورې خبرې ختمې شولې د سوالاتو جوابونه یې وشو نو په دې ټایم کې فرعون اعتراض دا وکړي چې رب العالمین دې یاد کړی رب العالمین خو زه یم ته دا رب العالمین چا ته وې نو ورته وویل قال فرعون ورته وویل فرعون وما رب العالمین او څوک دی رب د مخلوقاتو دته څوک یادی قال موسی علیه السلام ورته وویل رب السماوات والارض هغه چې رب د اسمانونو او رب د ځمکې دی ځمکې او اسمانونه چا پیدا کړي هغه رب یادوم ته نه یې وما بینهما هغه چې د دې دواړو په منځ کې دي ان کنتم موقنین که تاسو یقین کوونکي یئ نو دا مکه چې کوم د رب العالمین ټکه ذکر شوی د هغې وضاحت شو چې رب العالمین څنګه یي دا چاته ویل کېږي صحیح رب العالمین هغه چاته ویل کېږي ځمکې او د اسمانونو مالک دی خالق دی او دې منځ کې چې کوم څه دي هغې پیدا کړي دا د رب العالمین تفصیل هم شو او دا د فرعون د سوال جواب هم شو